روجې خو به ښه په شوق نیسو جي. نو فرض که زمونږ مصروفیاتو د وجې مونږ دا تراویح نه کوو نو روژه به مو مکمل وي؟ د تراویح سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه؟ که دا ملایان ټول په تبخي باندې کینی او تبخي پسې لاندې نه اور هم ورپسې کي چې ښه ګرم شي، بیا به هم دا ثابته نه کي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظو کې د تراویح لفظ قدر ښکاره کي. رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دوی خپله هم وایي چې 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي، 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي. نو مواظبت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې د سره شته نه. او بقي پاتې شو دوی وایي چې بیا عمر فاروق چې کوم د 6 شپو ته ورسولې، نو ولې آیا عمر فاروق به د پیغمبر خلاف کار وکړي؟ وړې دي 8 او مطالبه د 6 شوه نو بیړي دې غرقه شوه. وړې دي 6 دي مطالبه د 8 شوه 12 درته باقي پاتې شو. اوس تاسو وایئ چې کول 6 پکار دي او که 12 پکار دي. یوه دویمه خبره دا ده چې روژه کې یو ځل قرآن اورېدل او ختم دا سنت دی. یو ځل حافظ پس کوشش پکار دی چې ډېر تکلیف او معذوره نه وي نو یو ځل ختم خامخا په تراویح کې اورېدل پکار. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغه شپه به صحابو کې لټون کولو چې کوم صحابي ته ډېر قرآن یاد دی چې مخکې شي او موږ ته تراویح. زما عزیزانو تراویح د پیغمبر د فرمان مطابق 6 دوی څه وایي دا د پیغمبر 6 نه دي، دا حضرت عمر 6 کړي. حضرت عمر 6 کړي. دی خو وګورئ د پیغمبر او د حضرت عمر داسې زمانه وه. دا ستاسو ایمان ګواره کولی شي چې عمر غوندې ایمان به هغه کار وکړي چې کوم پیغمبر نه یې کړی. دا څوک ویلی شي؟ عمر چې د چا تربیت 24 ګنټې د جناب محمد رسول الله په غیږ کې شوی او چا د مرګ په ورځ توره راویستې وه چې که چا وویلې چې رسول الله وفات شو په خدای قسم چې اوس به تې په دې توره سر قلم کړم. هغه عمر چې پیغمبر په کوم کار نه لیدلی هغه کار کولی شي. راشئ قانون وګورئ اوس چې عمل او قول د صحابي په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې. تاسو خیال را عمل او قول د صحابي او عمل وکړو او نسبت پیغمبر ته ونه کړو نو قانون اسلامي دا دی چې د دې نسبت چې پیغمبر ته نه دی کړی دا حبل دی په دې چې د پیغمبر لیدلی، ځکه چې هیڅ صحابه د ځانه کار نشي کولی. په دې څه دلیل دی چې صحابه د ځانه کار نشي کولی؟ په دې څه دلیل دی؟ په دې دلیل خود حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زما صحابه پشان د ستورو دي، آر یو صحابی پسم چینیاتو تړلو دغه سملار. خیال امراغی زما صحابه پشان د ستورو دي. ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل شانو قرآن عظیم شان کې فرمایي چې منګولې ولګوئ د الله جل شانو په دین باندې او خپل منځ کې اختلافات مه کوئ. نو ځینې وخت کې اختلافاتو ته په حدیثو شریفو کې رحمت ویلی شوی دی. هغه فروعي اختلافات دي کوم چې د امامانو په منځ کې و چې په فروعي مسایلو کې اختلافات و چې دا اولاد عمل او غیر اولاد. نو دې ته رحمت ځکه ویلی دی چې مسایل به مسلمانانو ته د دین ښکاره شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو سنت باندې به عمل وکړی شي او هر چاته به مخه میلاو شي. بلکل چې هغې وخت اختلاف رحمت دی. خو محترمو کله چې اختلاف د مسلمانانو په منځ کې داسې موقعو ته ورسي چې یو بل پسې کنزل کوي، یو بل ته کافران وایي، دغه رنګ یو خبره جنگ ته لاړه شي،
قتل ته لاړه شي، نو دا اختلاف چې دی دا به مضموم دی او دا بد اختلاف دی او د دې نه پرهیز او اجتناب پکار دی. اکه عالمي دا هغه ته هم پکار دی چې ځان ترې وساتي او هغه که چېرته امي نو هغه ته هم پکار ده چې ځان ترې وساتي. د مفتي منیر شاکر په باره کې ویم د اختلاف تقریبا چې اوس اصولو ته را رسېدلی دی. فروعي مسایلو کې د اختلاف اوس نشته، د اختلاف اصولي مسلو ته را رسېدلی دی. نو محترمو علما مجبور شي د خلاف بیانونه وکړي، د خلاف ځینې فتوی ورکړي او د خبرو جوابونه وکړي. نو زه غواړم چې په دې موضوع باندې تاسو سره یو 2-3 منټه خبرې شریک کما بتوفیق الله تعالی. مفتی منیر شاکر صاحب ته ویم چې یاره تل د پاره تا علما ټارګټ کړي دي او د علماو نه خبره ته نه وباسي. علماو دا کمزوري کړي، دا کمزوري کړي، دا کمزوري کړي، عالم دا بد کړي، دا بدي کړي. علما بیکاره خلق دي ستا په زعم او ستا په وینا باندې. نو علما چې دا خو د انبیاء وارثان دي او خامخا د 1400 صدۍ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه دی خوا، نو خامخا به کمزوري نه په علماو کې. زه دا نه ویم موږ ټول کې کمزوري نشته، خو عوامو ته د علماو سپکه بیانول، زم بیانول، نو دې نه عوام به چې دي د علماو خلاف زړور کېږي او هغوی به هم بیا علماو پسې کنځل هم کوي، خبرې به هم پسې کوي. نو مفتی منیر شاکر صاحب ته ویم چې د دې خبرو نه ځان وساته. بیا اکثره ته بحث د تراوو کې چې تراوی نشته او علما جهاد ته نه ځي او جهاد ضروري دی، تراوو ته ضرورت نشته دی، او روژه چې ده د ځینو خلکو دپاره دا د کفر میاشت چې د هغوی کفر پکې ښکاره کېږي. اخر تا ته تکلیف څه دی؟ زه د مفتی منیر شاکر صاحب نه یو پوښتنه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل مبارکه خو دا راغلی چې کله به روژه راغله رمضان المبارک، نو ډېرو احادیثو کې دا راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به رکعتونه هم زیات کړل، خپله ترې تراویح ثابتې شولې. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړل، حدیثو کې راځي، او ډېر کوشش به په رمضان المبارک کې د عبادت کا او عبادت به خپل زیات کا. دغه رنګ خپل امت ته حکم کوي چې الله جل شانه تاسو ته د یو فرض په ځای باندې دا یو فرض ثواب درکوي او د نفل په ځای باندې درته فرض لیکي. نو اخر دا تراویح دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم ثابت دي او 20 رکعات هم ثابت دي. 20 رکعات هم په احادیثو کې شته دي چې انکار دې ونه کړی شي، شته دي 20 رکعات تراویح دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو کې ثابت دي. نو ولې ته مسلمانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت تیاری دی دپاره چې روژه کې تاسو عبادت ډېر وکړئ، زم عبادت ډېر کوم، ته ولې مسلمانانو ته داسې لارې برابرې چې روژه کې عبادت کم وکړي، تراویح پرېږدي، نوافل پرېږدي، تلاوتونه پرېږدي؟ نو هغه حکم ته مسلمان ته ولګې چې د هغه وس کې نه. ته وایې چې یاره فلسطین ته جهاد ته څوک نه ځي، نو هرې تراویح هم نه کوي، ابه روژه هم نه نیسي، ابه فرض منځونه هم 5 وخته نه کوي. نو کم سے کم که په جهاد باندې غاړه بنده ده او جهاد په فرض عین دی او دوی رسیدې شي ونه رسیږي، بالکل ګناهګار دی ټول امت. هر هغه سړی چې جهاد ته رسیدې شي د فلسطین او نه ځي، او هغه حکومت چې د فلسطین ملګرتیا کولی شي او نه کوي، بالکل مونږ یو چې دا ګناهګار دي. خو که اوس دغه خلک چې جهاد ته نه ځي، جهاد خو یې پرېښود، آیا د دوی روژې نه قبلېږي؟ ستا نه تپوس کوم، آیا د دوی منځونه نه قبلېږي؟ آیا د دوی کلمه نه قبلېږي؟ آیا د دوی تلاوت نه قبلېږي؟ آیا د دوی حج او زکات او نور اعمال نه قبلېږي؟ بالکل ستام خبردار چې قبلېږي. نو ولې ته مسلمانان زړور کې په دې باندې چې دا نور نیک کارونه هم پرېږدي؟ دا خو داسې ده لکه یو څوک چې چرس کی او ته ورته ووایې چې یاره ته چرس کی، بس پوډر هم ورسره شروع کړه ځکه تا چرس شروع کړي، او اپیم هم ورسره څکه ځکه تا چرس شروع کړي دي، او شراب هم ورسره څکه ځکه تا چرس شروع کړي دي، او همدغه رنګې آیس او نورې نشیم کوه ځکه تاسې نه هم چرس شروع کړي. نه، نو چرس شروع کړي دي، نو په هغې باندې به د بدن دومره خراب نه شي، دومره به تاواني نه چې څومره په دې نورو شیزونو باندې خرابېږي. اوس مثلا یو سړی دی او هغه ګیره خوري، نو ته به ورته څه وایې چې ته ګیره خورې، دا واجب ده، نو ته روژې هم مه نیسه، تراویح هم مه کوه،
او ته 15 وخته منځونه مه کوه ځکه ته ګیره خرې. نه د ګیرې خریول خپله ګناه ده او د منځونو اجر او ثواب، د روژو اجر او ثواب، د نوافلو د سنتو د تراو اجر او ثواب بالکل ورته میلاویږي. نو خبره زما دا ده چې ته وایې چې علما چې دي د فلسطین خلاف جهاد ته نه ځي او خلکو ته ایله د ذکر او د تراو حکم کوي، نو ته څه وایې چې علما دې داسې وکړي چې خلکو ته د نورو نیکو عملونو حکم هم نه کوي ځکه دوی جهاد ته نه ځي. نو واوره، اول تا ته وایم چې جهاد ته خو اول ته نه ځي ځکه سنګر کې نه ناست او محترمه ته هم تللی نه یې، نه دې کوم بچی فلسطین ته لیږلی دی. حکم خدا دی چې د فلسطین سره جهاد د عوامو د وس خبره دا نه ده. فلسطین سره ملګرتیا کول د اسرائیلو سره جهاد دا د عوامو وس کې خبره نه ده. وجه دا ده چې د اسرائیلو کم طاقت چې دی ظاهري ډېر مضبوط دی، د هغوی دپاره میزایلې پکار دي چې استعمال پې شي او هلیکاپټر یو جټ پکار دي چې په اسرائیلو باندې استعمال شي. نو هلته که ته ورم شي او د فلسطینیانو سره په ځمکه باندې لګې او ناست دی نو تم په میزایلو باندې لګېږي او سم نشي کولی. نو دا د حکومتونو کار دی چې هغوی یو اتفاق وکړي په اسرائیلو باندې حمله وکړي، زمونږ د وس کار نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېرو ځایونو کې نه دی رسېدلی کافرانو ته، قنوت نازله چې ورته وایي 13 ورځې یو میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر په 2 رکعت کې قنوت ویلی دی او کافرانو ته یې رعل او زکوان دی خلکو ته یې خیري کړي دي. دغه رنګې موږ باندې چې کله مشکل راشي همغه سنت طریقه ده د سحر په مونځ کې به موږ هم قنوت ویو او خیري به کوو. نو پته ولګېده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي، کافرانو ته چې کله نشي رسېدلی خیري به ورته کې. د قرنګ ډېر ځایونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو ته دعاګانې کړي دي. نو موږ په سنت طریقه روان یو، کافرانو ته خیري کوي اسرائیلو ته او د فلسطین مجاهدینو ته دعاګانې کولې. زموږ وس نشته چې ورسېږو، البته انشاءالله ارادې هم شته دی چې کله موږ سره طاقت پیدا شو یا طاقت پیدا نه شو موږ ته لار برابر شو انشاءالله موږ به ورځو د خپلو ورونو نصرت به کوو. بل تاسو ته دا وایم مفتی منیر شاکر صاحب چې په افغانستان کې خو هم جهاد وکړه تقریبا 20 کاله، امریکا چې ده هغې بمبارونه وکړل او د امارت اسلامي حکومت ختم کړ، ډېر مجاهدین شهیدان کړل، ښځې شهیدانې کړلې، دغه رنګې ډېر ماشومان یتیمان پرېښودل، ډېرې ښځې کونډې پرېښودلې، ډېرې میندې بورې پرېښودلې. نو آیا تا چېرته په افغانستان کې د امریکې خلاف د لیندي یو ډز کړی دی؟ نو ښکاره خبره ده چې جواب به په نفي باندې راځي، په نه باندې به راځي. نو پته ولګېدله چې ته دا کومې جهاد خبرې کې کیدای شي چې دا ستا هسې هغه لافي خو عملي کار نه کوي. ورنه د جهاد چې دی دا خو افغانستان ته راغلی نو باید چې هلته ته تللی وې. که هلته ته تللی او تا جهادونه کړي او زخمي شوي او شهیدان دې ورکړي نو موږ به ویو بالکل چې فلسطین سره هم ته د زړه نه ولاړې او که تا سره موقع و نو ته فلسطین ته تلې نو چې ستا کوم جواب دی دې خبرې هغه به زموږ هم جواب وي. ځکه افغانستان ته نه تللی نو فلسطین ته نشي تللی. ته وایې د ګاونډي خیال نه ساتي، د ګاونډي خیال ساتل دا خو ډېره ښه خبره ده، خو که څوک تا ته څه پته ده چې خلک د ګاونډي خیال ساتي او که نه. بل د روجي د تراو د پرېښودو د ګاونډي د خیال ساتلو سره څه کار دی؟ یو سړی دی هغه د ګاونډي خیال نه ساتي محترمه، نو په دې باندې ګناهګار دی، خو په تراو باندې په روژه نیولو باندې هغه ته بالکل اجر میلاویږي. ما درته مخکې مثالونه درکړل. نو دغه رنګې محترمه تراوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونه بالکل ثابت دي. که په دې باندې ته مناظره کول غواړي نو انشاءالله د امن په فضا کې بالکل به مناظره را جوړه کړو. زموږ علما به هلته درشي، زموږ علما به ته چې په کوم علاقه کې اوسېږي هلته به درشي او د ټولې دنیا ته به دا زموږ کومه مناظره چې کېږي د علماو د تا سره دا به ښکاره کړي ټولې دنیا ته، ګوري چې څوک په حق دی ته به خپل دلایل ویې او دغه رنګې موږ به خپل دلایل ویو. نو البته دا د علماو ذمواري ده چې اوس کم سے کم ستا خلاف د عوامو ته دا کمې بیکاره خبرې شي کې د دې حقیقت خلکو ته چې دی دا ښکاره